نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فبسم الله الرحمن الرحیم. انتہائی محترم ناظرین و سامعین، د مسلمانانو موجوده حالات په مناسبت سره د مناظرو نه د اختلافي مسائلو نه دغه حالاتو په مناسبت سره د هغې نه موږ څه مودې راستی کناره کشي کړې وه او د مسلمانانو په عمومي حالاتو باندې او په هغه پریشانۍ باندې نظر و. له بده مرغه د یارانو د وجې نه چې د هغې زندګي هم دا ګرځېدلې ده چې د علماء حق توهین کوي او د حق مقابلې ته هغې ولاړې د مسلمانانو حالاتو ته نه ګوري، د امت په حال باندې نظر نه کوي. نو په دغه مناسبت سره موږ او تاسو ته په باب د مناظره کې او د اختلافي مسلې په بیان کې مخاطب یو. مفتی فیض الحسین صاحب چې د اهل بدعو سره د هغه تعلق دی، یو کلیف یې کړی دی د مولانا وحید الله وحدان صاحب خلاف. په دغه کلیپ کې هغه څه حقایق هم تسلیم کړي دي او څه دروغ هم هغې ویلي دي معذرت سره. الحمدلله ثم الحمدلله د اهل باطلو سره په 3-4 کاله مبارزه کې اهل باطلو هم دا خبره تسلیم کړله او دا حقیقت تسلیم کو چې مولانا وحید الله وحدان صاحب هغه یو محقق عالم دی، هغه یو مدرس عالم دی او د هغه مقابلین چې دي نو هغه د جهان نالایقه خلک دي او د جهان کمزوری خلک دي. نو منګه په دې خبره باندې 100% باندې مطمئن یو، خو الحمدلله ثم الحمدلله دا خبره د اهل باطل د خلینم الله جل جلاله راويستلې. دیو دا خبره تسلیم کړله چې موږ د جهان ګناهګار یو او د جهان کمزوري خلک یې بالکل مبارک شه او دغه شان ده. نو د جهان کمزوري خلک، د جهان ګناهګار خلک به د صحیح عقیدې اسلامي څه حفاظت وکړی شي. بهرحال دیو کلیپونه کړي دي او دغه کلیپونو خلاصې دا ده چې موږ د مولانا وحید الله وحدان صاحب سره مناظره نشو کولی، موږ د هغه سره مناظره نه کوو. وجه څه ده جي؟ نو استاذ یې وایي چې د مولانا وحید الله وحدان صاحب سره موږ مناظره ځکه نه کوو چې دا مشهورېږي، او شاګرد یې وایي چې موږ د مولانا وحید الله وحدان صاحب سره مناظره ځکه نه کوو چې ده په موږ باندې ځان مشهور. وایي اول کلیپ یې چې وکړو نو په اول وخت کې وایي دا مولانا وحید الله وحدان صاحب و، بیا چې کله زما سره کلیپونه شروع کړو فیض الحسین صاحب وایي نو مناظر اسلام شو، بیا چې وایي موږ سره مناظره وکړه نو مناظر اشاعت جوړ شو، شیر اشاعت جوړ. نو صاحبه دا فکر به تاسو لږ مخکې کړی وی چې د مولانا وحید الله وحدان صاحب نه مناظر اسلام جوړ شو، مناظر اشاعت جوړ شو، شیر اشاعت جوړ شو. نو اوس خو پکې څه خبره پاتې شوې نه ده، دا ګناه تاسو مخکې کړې ده چې بغیر د تیارۍ نه او بغیر د دلیل نه میدان مناظرې ته راغلي او د مولانا وحید الله وحدان نه مناظر اسلام مولانا وحید الله وحدان جوړ. نو صاحبه په دې خپلو خبرو باندې لږ سوچ فکر کوه، دا څه وجه وه چې مولانا وحید الله وحدان ستا د کلیپ نه مخکې او ستا په کلیپ سره مناظر اسلام شو؟ نو وجه دا و چې د هغه علمیت خلکو ته ښکاره شو. دویمه دا ده چې په د مناظرې نه مخکې مناظر اسلام و، خو لیکن چې مناظرې ته راغلی او ستاسو سره یې مناظره وکړه نو د هغه نه شیر اشاعت جوړ شو، د هغه نه مناظر اشاعت جوړ شو. نو دا څه وجه و؟ آخر په دې خبره او په دې نکته باندې تاسو له غور پکار دی چې ولې د هغه نه شیر اشاعت جوړ شو، ولې د هغه نه مناظر اشاعت جوړ شو.
دویمه خبره دا ده چې دا وایي چې موږ د ده سره مناظره ځکه نه کوو چې مشران د ده تایید نه کوي. وایي د دې سره موږ 2 مناظرې وکړې او د دې نه مشرانو د براعت اعلان وکړو، نو د هغه دروغو خبره چې کومه ده نو هغې له اوس راځم. 2 خبرې فیض الحسین صاحب په دې خپل کلیپ کې داسې دروغ ویلی دي چې که ده دا دروغ په میدان کې ثابت کړه نو دا ګز او دا میدان همیشه دپاره به زه د غلام جوړ شم. یو دروغ یې دا ویلی دي چې په اولنۍ مناظره کې هم ستاسو نه مشرانو د براعت اعلان کړی د سماع الموتا په مناظره کې. نو د سماع الموتا په مناظره کې د مفتی توصیف صاحب حفظه الله پوری مشرانو زمونږ تایید کړی، حتی کې چې د هغه کلیپ په ریکارډ باندې موجود. او دویم دروغ د دا ویلی دي چې په ثوابۍ مناظره کې وایي د ثوابۍ مناظرې د وجې نه تاسو مفتی مجتبی صاحب د خپل جماعت نه ویستو، د اشاعت التوحید و سنت نه ویستو. نو صاحب دا هم د داسې دروغ ویلی دي او په دې ریکارډ باندې به خلک دا خبره وګوري. که دا دروغ تا ثابت کړه واقعا مفتی مجتبی صاحب موږ د اشاعت التوحید و سنت نه ایستلی و نو دا ګز او دا میدان زه به همیشه دپاره ستا غلام جوړ شم. او که دا نه نو علی الاعلان د دې خلکو په مخ کې توبه وباسه او د دې خپلو دروغو نه د الله په دربار کې توبه وباسه. وایي جي موږ د سره مناظره ځکه نه کوو چې مشران یې نو د تایید صورتحال خو مې درته بیان کړه چې هغه اولنۍ مناظره کې تایید وشو. جي ښه بیا دویمه مناظره، نو وایي په دویمه مناظره کې ستاسو نه مفتی توصیف صاحب او دارنګې مفتی سراج الدین صاحب د هغه براعت اعلان وکړو. نو ټیک ده، که زموږ نه که تاسو تایید مقصد وي، که زمونږ نه مفتی توصیف احمد صاحب، زمونږ نه مفتی سراج الدین صاحب په یو امر انتظامی کې په یو مشوره کې د براعت اعلان وکړو، حتی کې دا خبره هم یاد ساته چې په مسئله کې زمونږ نه مفتی توصیف احمد صاحب او مفتی سراج الدین صاحب انکار نه دی کړی، که کړی نو دا ګز او دا میدان دا ثابت کړه. نو نه دی کړی نو مفتی توصیف احمد صاحب چې کله په مسئله کې نو موږ کار د مسئلې سره دی، ځکه دا د عقیدې خبره ده، د مسئلې خبره ده. دویمه دا دی چې په هغې کې زموږ نه انکار مفتی توصیف احمد صاحب د انتظامي امر د وجې نه وکړو، نو د هغې مناظرې تایید زموږ شیخ طیب صاحب وکړو. نو که ستا تایید مقصد وي نو د مفتی توصیف احمد صاحب تایید اوچت دی، که د شیخ طیب طاهري صاحب حفظه الله تعالی ورعاه د هغه تایید اوچت دی. هغه زموږ باقاعده د دې خبرې تایید وکړو. الحمدلله ثم الحمدلله. پاتې شو دا د تایید خبره. نو د تایید خبره ستاسو په خدمت کې زموږ دا درخواست دی چې تاسو کوم خلک خپل مشران بولئ، لکه زموږ نه د شیخ طیب صاحب دستخط غواړئ هغه صدر وحدت المدارس دی، دارنګې د شیخ طیب صاحب دستخط غواړئ صدر اشاعت دی. نو صاحب موږ هم ستاسو نه د صدر وفاق المدارس العربیه حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دستخط غواړو، او دارنګې د صدر جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دستخط غواړو. د تایید خبره ده د صدر وحدت، صدر اشاعت، الته مقابل کې صدر وفاق، صدر جمعیت علماء اسلام پاکستان، د هغې دستخط موږ ستاسو نه غواړو. که تاسو دا غواړئ د هغې نه دستخط راوړئ، انشاءالله العزیز د دې نه به موږ دستخط راوړو. او د تایید خبره ده نو ستا باندې کم مشر اعتماد کړی دی، ته ماته دا ووایه په تا باندې کم مشر اعتماد کړی دی. په تا کې دا ستا خواسته چې اوس په یو سټیج ناشې دا مفتی نجیب الله فاروقي صاحب د صوابۍ په مناظره کې ده ستا نه د برات اعلان کړی، هغه ستا نه هیر شو، په هغې خو ستاسو حافظه کار نه کوي. باقي پاتې شو دا خبره چې ته وایې چې یاره زموږ نوجوانان احناف یو تنظیم دی، نو زه یم عجیبه خبره ده. نن په کلیپ کې تنظیم دی او پرون د مناظرو یو ټیم. پیر صاحب خو به تاسو د چارسدي پیر صاحب خو وپېژنئ که نه، شیخ الارض والسما، هغې چې کله د دیو نه انکار وکړو او هغه دا وویلې چې دا خو واړه واړه ټیمونه راغلي دي او زموږ د دې سره څه تعلق نشته دی، نو هغه ټیم و. نو ستاسو په خدمت کې درخواست دا دی چې هر کله ستاسو دا تنظیم دا تاسو یو ته تنظیم وایه او د پیر صاحب په نظر کې او ستاسو د خپل قول مطابق دا یو ټیم دی، نو ولې موږ درته کباړیان ښکارو چې موږ به په ټیمانو پسې ګرځو؟ موږ درته کباړیان ښکارو چې په موږ باندې به ټیمان چیته وایي چې ورګه په پېښور کې ټیم دی چیتې کا، په مومندو کې لوټه دی چیتې کا، په چارسده کې وزو بالټۍ دی چیتې کا، موږ ته کباړیان ښکارو چې وروره
په نوجوانان احناف په پېښور په یو کوڅه کې چې د هغې خوارانو خپله مدرسه هم نشته، خپل جومات هم نشته، په پردي جومات کې تقریر کوي. د هغې ځان له چې کوم دی خپل یو ټیم دی دا چیت کا 400 ته چې لاړ شه نو مفتي ګورې شاه تحفظ عقاید علماء دیوبند یو ټیم دی هلته لاړ شه هغه چیت کا، پنجاب ته لاړ شه حق چاریار ټیکه. نو موږ به په ټیمانو پسې ګرځو، موږ به ټیمان چیته وو. نو ولې را باندې داسې چټي دا لوټې او ټیمان چیته وایي؟ پوه شو سم تنظیم را مخې ته کوي. د اشاعت التوحید و سنت مقابل ټولې دنیا منلی دی چې جمعیت علماء اسلام او اشاعت التوحید و سنت د یو بل سره مقابل دي، د یو بل سره لکه څنګه چې د جمعیت علماء اسلام حیثیت دی دقسې د اشاعت حیثیت دی، څنګه چې د وفاق دی دقسې د وحدت دی. څه به که تنظیم ویستی او اعتماد ویستی او مشران ویستی لکه څنګه چې دا دی نو دقسې هغسې رامخې باقي پاتې شو. دا زموږ د وفاق المدارس صدر او دارنګې د جماعت امیر او دارنګې صوبایي امیر، نو هغه به موږ د کوڅو په مولانو پسې دغه کوو چې ورېږه به پلانکۍ کوڅه کې یو مولا دی پوه شو هغه دستخط غواړي زه وله د شیخ طیب صاحب دستخط راوړ. شیخ طیب صاحب دومره اوزګار دی چېرته الحمدلله په زورونو علماو طلباو ته درسونه ولې نه کوي چې دا په دې پسې بنښتی چې ورېږه د پلانکۍ کوڅې ټیم چیتول غواړي د پلانکۍ کوڅې ټیم چیتول غواړي. نو صیبه که د اعتماد خبره یې څنګه چې تاسو دا غواړئ نو دقسې ده. درېیمه خبره دیو دا کړې ده چې د مشرانو نه یا تحریر راوړئ یا د هغې نه تقریر ویډیو ریکارډ. موږ هم دغه مطالبه ده چې د مشرانو نه تقریر راوړئ یا د هغې نه تحریر راوړئ. ورنه په تاسو باندې ګوره بیا د مشرانو اعتماد نه حتی چې په دغه صوابۍ مناظره باندې مفتي ګوهرعلي شاه صاحب چې هغه ستاسو د جماعت یو معتمد کس دی، هغه پیر هم دی، مولا هم دی، مفتی هم دی، شیخ الحدیث هم دی او دارنګې ستاسو د جمعیت علماء اسلام ایم پی ای هم دی. اوس وخت کې امیدوار دی غالبا چې دغه ایم این ای سیټ ته ولاړ دغه دی هغه امیدوار دی جی. نو چې هر کله مفتي ګوهرعلي شاه صاحب ستاسو اوس هم امیدوار دی نو ستاسو مشر دی، نو لہذا د مفتي ګوهرعلي شاه صاحب نه هم دستخط راوړئ چې څو پورې پیر صاحب ستاسو تایید نه یې کړی د هغې پورې موږ ستاسو سره ستاسو باندې د سر نه موږ اعتماد نه کوو. ولې چې ستاسو د خپلو مشرانو نه باغیان روان یې انشاءالله العزیز دا پیر صاحب هم څه وخت پر هغه خپلو کراماتو باندې رانیسي. نو لہذا دا ټولې د تیښتې لارې دي، دا ټولې د فرار لارې دي. که مناظره کوئ د تایید په مقابل کې تایید او دارنګې چې کوم دی د مناظرې په مقابل کې مناظره. که ویستئ چې تایید دی نو موږ دنه تایید غواړو، که ویستئ چې مناظره کوو میدان ته راځو د نرم په شان نو بس میدان ته راشئ انشاءالله العزیز چې مناظره وکړو. باقي پاتې شو دا چې تاسو دا خبرې کوئ چې یاره د صوابۍ په مناظره کې وشولو تاسو مفتي مجتبی صاحب دغه نه ویستو د تنظیم نه ویستو. نو صیبه دا تا هغه دروغ ویلي چې انشاءالله العزیز د دې خبرې وضاحت به زه ستا نه وغواړم او دا خبره به ته ثابته کړې. که ثابته نه شو نو دغسې به پرې ذلیله شي انشاءالله لکه څنګه چې په دې نورو دروغو باندې ته ذلیله شوې. وایي مفتي مجتبی صاحب او دغه مشران دا ستاسو د مناظرینو تنظیم چې کوم هغه وایي مناظرې ولې نه کوي؟ نو هغه مناظرې ځکه نه کوي چې هغې د مولانا وحید الله وحدان صاحب په شان خلک پیدا کړی دی. هغه مناظرې ځکه نه کوي چې هغې د مولانا عبدالرزاق صاحب په شان خلک پیدا کړي دي. هغې مناظره ځکه نه کوي چې هغې د قاري یاسین حنفي صاحب غونته کې خلک پیدا کړي. زمونږ مشران که هغه مفتي پیدا محمد رباني صاحب حفظه الله دی، که مفتي توصیف احمد صاحب حفظه الله دی، که مفتي مجتبی عامر صاحب دی او دارنګې مفتي شریف حسین صاحب دی یا نور زمونږ مشران دي انشاءالله العزیز هغې به د عزت په دې تاجونو باندې په دې تختونو باندې ناستي او دا باطل به ذلیله کېږي انشاءالله العزیز او دا به الله پاک د دې طالب العلمانو په لاسونو باندې ذلیله کوي. او موږ دپاره د غټ تایید خبره ده. انتهایی احترام سره ستاسو ډېره شکریه ادا کوو چې دا خبره مو تسلیم کړله چې موږ خو د جهان کمزوري خلک یو او تاسو چې کوم دی مولانا وحید الله وحدان صاحب ته وایي چې ته ډېر لوی عالم الحمدلله ثم الحمدلله. په دې خبره دې ډېر شکریه ادا کوو. بلکل دا خبره زموږ مقصد او په دې 3 کاله کې د اهل باطلو سره په دې مبارزه کې موږ دا خبره ثابته کړه. د اهل باطلو د خولې نه راووتله. موږ ورته دا ویلي چې تاسو د خلاصي مولانې د علم النحو مولانې د دغې پړاوولو قابل هم نه نن الحمدلله ومنله چې موږ به خلاصي پړاوو، موږ به علم النحو پړاوو. د جهان کمزوري خلک یو تاسو ډېر لوی لوی علما او باقي پاتې شو دا خبره چې انشاءالله العزیز همدقسې خلک ځوانان ترقي کوي چې میدان ته راوځي د هغې علم خلک الله جل جلاله خلکو ته ښکاره کړي لکه د مناظر اسلام مولانا وحید الله وحدان صاحب په شان. ستاسو د قول مطابق چې هغه چې کوم دی اول مولانا وحید الله وحدانو نو په کلیپونو باندې مناظر اسلام شو، په مناظرو باندې هغه ګټه وکړله نو مناظر اشاعت او شیر اشاعت ته جوړ شو. که مناظره کوئ نو دا ګز او دا میدان
د راه فرار هغه مه اختیاروئ، رابطه وکئ. او که مناظره نه کوئ نو مولانا وحید الله وحدان صاحب ته به موږ سوال وکړو چې معافې که چې ته ورته ټلیفون وکړې نو بیا چغې وایي چې په موږ پسې ټلیفونونه کوي. نو اوس موږ څه وکړو چې ټلیفون در پسې نه کوئ، مناظره راسه نه کوئ، چې ټلیفون در پسې وکړو موږ په عذابوي. هغه خو به استاد یې ویلی دی چې په یو پسې ټلیفون وکړو، په بل پسې ټلیفون وکړو، موږ په عذابوي او موږ ته مناظرې دغه کوي. نو لحاظه ټلیفون هم در پسې اوس موږ نه شو کولی، بیا تاسو خفه کېږئ. که مناظره کوئ لحاظه رابطه وکړئ، انشاءالله العزیز زیات تعین به وکړو. او که نه شئ کولی نو هسې د تاییدونو خبرې او هسې د مشهورتیا خبرې او هسې د ابانې کې قیسې مخې نه لرې کوي. انشاءالله العزیز که میدان مناظرې ته د راتلو اهل یئ نو انشاءالله دا افضل به تاسو خپل حشر وینئ. واخر دعوانا ان الحمد لله.